د یو پښتون سعودي عرب ته ترانسجنډر یعنی خواجه سرا بوتلی او پاغي به الته غلط کار کولو چې سعودي پولیس د گرفتار کړي دي غټه جرمانه په هم لګولې دا او غټ کېد کې دیشي عمر کېد سزا ورله هم سناو کی دي کې صرف د پښتون بدنامي نه بلکې اورال د ټول پاکستان بدنامي کیږي الته خلک دا نه وای چې دا پښتون دل تخلک وای چې پاکستانی یو پاکستانی دا کار داسې کړی دی اوس په دې پوسټ باندې چې کله ما کمنټس وکتل نو ډېرو خلکو به دا کمنټونه هم کول چې علي شازي او پلانایز یو ډنګړی تللی دی او پلانې تللی دی ګوره یو کار چې غلط نو غلط کار دی هغه د هغې خلاف خبره کول پکار دی اوس دا کار چې کوم غلط کار او پولیسو ګیر کو او د قانون داسې دی د هغه قانون چې هغه امپلیمنټ کیږي او سختۍ سره امپلیمنټ کیږي لکه هلته قانون د ټولو دپاره برابر دی کاغه د اغاز لوکل سړی دی او کناغه خارجي دی یعنی د نورو ملکونو پردیسی دی مسافر دی نو قانون د ټولو د پاره برابر دی او الته قانون چې کم دی اسلامي طرز عمل والا قانون دی چې څه په اسلام کې نشته هغه الته د هغې په قانون کې هم نشته دی او بل یو سړی مسافري کوي نو هغه سره د خپل وطن نوم تړلی وي هغه سره د خپل کام قبیلې هغه سره د خپل وطن نوم تړلی وي بیا موږ پاکستانیان دا ګیله او دا شکوه کوو چې فلاني ملک په پاکستانیانو باندې ویزې باندې کې فلانی ملک پاکستانیان نه پرېږدي فلانی ملک پاکستانیانو ته جابز نه ورکړل کېږي فلانی ملک د انډینو ډېر سکوپ دی اکثر موږ دا خبره کوو که نه چې دوبۍ کې انډین په ډېرو ښو عهدو ناست دي انډین ته چې کوم دی هلته په اسانه کار میلاویږي ولې ملاویږي وجه هم دغه ده چې هلته په پاسټ کې پاکستانیانو څه داسې کرایمز کړي دي څه داسې جرمونه کړي دي چې د هغه چې کم کمپنیانې دي هغه یریږي پاکستاني ځان سره نه اخلي په غټو غټو عهدو باندې پاکستاني ځان سره نه ساتي هغې یو پالیسي دا جوړه کړې وي وجه څه وي چې هغې نه مخکې یو پاکستاني کار داسې کړي وي چې هغه ټول پاکستانیان شرمولی وي نو ګوره چې څومره هم مسافري کوو کوئ یا فیوچر کې د ستاسو اراده ده چې زه به مسافري کوم یا فلاني ملک له به جاب لځم نږدې ملک له به جاب لځم نو هلته به ته داسې ټایم تیری چې یو د خپل ځان بدنامي ونه کړي یو د خپل کام قبیلې بدنامي ونه کړي او غټه ده چې د خپل وطن بدنامي ونه شي درنه اوس دا د هر ملک نه تعلق لري خو دی پښتون پښتو وایي نو بس پاکستان نوم ورسره تړلی شوی دی او دغه کار چې کوم دی نو ټوټلی غلط کار چونکه دا خبر ما ویریفای هم کو د ډیرو ملګرو پکې دا هم وي چې بالکل دا حقیقت کې دا خبر شوی دی نو یقینا د افسوس خبره ده د شرم خبره ده د ملک دپاره هم د دې سړي د خپل کور کلي دپاره هم اور نه دی کول پکار په پردي ملکونو کې په خپل ملک کې نه دی کول پکار دا نه چې پاکستان کې سړی بس دا کار کوي غلط کارونه دی کوي غیر قانوني کارونه دی کوي نه چې نه دی کول پکار د خپل ملک د قانون خیال ساتلی په بل ملک کې جون کې نو د خپل ملک د عزت خیال بساتي د هغه قانون به فالو کې نو خیر یو کیس داسې ډېر قسم کیسونه کیږي په دغه ملکونو کې نو الله د نور مزید مسافرو ته خیر کی الله د نور مزید مسافرو د سختو نو ساتي او داسې قسم کارونو نه د خپل ځان ډیفنس کوي د خپل ځان بچاو کوي